د ټي ایم انسپکټر کار سي خپل بلچر علي گاډي برالي او د دې صفائی بکی هغه د ځان نسم د اف ای یا د کسٹم انسپکټر جوړ کړی وي زه خو انسپکټر يم دا کوڅه کې زمونږ ویاڼی ده هغې کې چې اوبه ولاړې دا څښه اوبه دي د دې نه داسې ماشي ولاړېږي چې د ګوتې قدر ته ماشي دي مجبور شو ولې چې زمونږ ضرورت دی موږ خپله اپنی مدد آپ کے تحت د دې صفائی سٹارټ کړله ځکه چې دا ویاڼی دي دا غټ ماشي چې دا د دې نه دا ګندونه جوړېږي د دوی ډپارټمنټ چې کوم دی په ټیکس په مت کې خطا کړی دی ټیکسونه راټول کسان ښکاري او صفائی کوي دا سیول کسان دي موږ راوښتي دي په خپلو چاندو باندې ولې چې دلته موږ ته ډېره زیاته مسله ده دا جومات دی نکاسیاب مسله ده دا کورونه دي اوبه ټولې په کورونو کې ولاړې کمیټۍ والا چې کوم دي ټي ایم ای والا صرف مین روډه پورې راشي صفائی یو کې تقریبا د 2.5 کالو نه د دې صفائی نه ده شوې په دې پوټیج کې بتاو ښکاري ډینګي دلته کې عام ده ملیریا دلته کې عام ده ماشومان ډېر زیات بیماریږي ولې چې د دې اوبو سلار نشته دا پولونه دي ټول بند دي بار کمیټۍ ته موږ درخواست ورکړې ټي ایم او دفتر ته تللو خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې په شب قدر کې ایډیشنل ټي ایم او دی په 400 کې ناستې دلته کې راځي نه شب قدر ناظم صاحب سره موږ کېناستو ایون چې ایم ان ایم پی سره دا کار راځي نو خو هغوی موږ په نوټس کې راوستله خو هغه ټول فیل شو په څه باندې فیل شو چې دا یو وړه نالی ده د دې دپاره 8-9,000 روپۍ بجټ نه ټي ایم ای سره شته نه ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره شته بیا موږ مجبور شو ولې چې زموږ ضرورت دی موږ خپله اپنی مدد آپ کے تحت د دې صفائی سٹارټ کړله ځکه چې په میاشت کې دنه اوسه پورې موږ ته څوک رانلل چې زموږ څه قسمه هیلپ آوټ کړي وي دلته کې دا زما ذاتي مسله نه ده په دې باندې شاته کلي پراته دي هغه ټول یو بوم دې ته راځي او د دې نه بیا مین روډ ته راځي په دې ټول علمزو ام سی 1 کې وګورئ ځای په ځای د ګندونو ډیرانونه پراته دي ناظم صاحب په نوټس کې موږ راوستې دا هغوی مجبور دي ولې چې ورشي په ټول تحصیل شب قدر کې صرف 10 کسان د صفایي والا دي هلته چې ورشي انسپکټران دي نو دا خو څه د کسټم یا د پولیس یا د اف ای انسپکټران نه دي د ټي ایم انسپکټر کار سي خپل بلچر علي گاډي برالي او د دې صفائی بکی هغوی د ځان نسم د اف ای یا د کسټم انسپکټر جوړ کړي وي زه خو انسپکټر یم بله خبره دا ده چې په ټي ایم ای کې زیات تر کسان کوم چې په سینیټیشن ډپارټمنټ کې دي ټوټل 10 کسان دي په 10 کسانو کې اته چې کوم دي 60+ دي داسې باباګان دي هغه نه بلچر اغوستی شي نه صفائی کولی شي هغوی په خپل ځای باندې الټرنیټ کسان لګولي هغه کسانو ته چې کله ورشي هغوی هم تاله د زړه کار خو نه کوي بل یو غلطي د دوی نه دا شوې ده چې سپیشل پرسنز هغوی په سینیټیشن کې اغوستي سپیشل پرسن ته افیس بوای کا یا غله داسې یو کار ورکړه چې هغه ایزلی کولی شي سپیشل پرسن یو معذوره فرد خو تا ته صفائی نشي کولی چې تا په سینیټیشن مسله کې په دې کې ځان سره انوالو کړی دا ډېر غټ ایشوز دي په دې باندې به موږ انشاءالله اواز وچتو هم ځکه چې بار په نوټس کې موږ دا راولو د دې څه حل نه راوځي فومیګیشن سپری دوی سره نشته دا ګندونه اوس موږ رالرې کړل دې حوالې سره ورته موږ ویل چې ته خپل ټرالي راوله دا ګند در سره بل ځای ته یوسه هغوی موږ سره فنډ نشته چې موږ ټرالي درولو دا ډېره د افسوس خبره ده جی ناظم صاحب سره دې حوالې سره موږ ډسکشن وکړو هغوی ویل چې مخکې ما سره د هر یو ویلیج کونسل دپاره 2 کسانو د صفایي اوس د بده مرغه موږ سره وي فنډ نشته 2 کسان موږ نه واپس تللی دي بله د افسوس خبره دا ده چې زموږ زیات د ټیم چې کوم اهلکار دي یا په اے سی آفس کې لګیا دی یا په ډي سی آفس کې لګیا دی یا یو سرکاري افسر سره په بنګله کې لګیا دی هتاله نه راځي چې د دې صفایي وکړي ټي ایم ای والا صرف شب قدر چوک چې کوم دی دا شب قدر ګڼي شب قدر ډېر غټ تحصیل دی د دې 12 یونین کونسلز دي په دې ټولو کې صفائی مهم پکار دی په سوشل میډیا باندې خو دوی چرچې شروع کړي دي چې ټول کې پی کې موږ صفائی مهم سٹارټ کړی دی خو افسوس دا ام سی 1 دی شب قدر چې کوم دی د مین چوک نه ټي ایم ای افس نه 1 کیلومتر کې دا ایریا راځي دلته کې دوی سره فنډ نشته چې د دې صفائی کې دا چې کوم کسان لګیا دي دا موږ په چاندو لګیا کړي دي او د دې ځینو صفائی پې موږ کوو د دوی ډپارټمنټ چې کوم دی په ټیکس په مت کې خطا کړی دی ټیکسونه راټولوي دغه کې ښه ایکټیو دي په چوک کې وګوره ایلیګل ټیکس کېږي پراپرټي ټیکس ایلیګل راټولیږي دې نه علاوه ایډورټایزمنټ ټیکسونه سیل ټیکسونه دا ټول ښه دغه ډپارټمنټ څخه ښه مضبوط دي خو سینیټیشن ډپارټمنټ کې بیا د افسوس خبره ده چې دوی سره څوک هم نشته چې د دې صفایي وکړي دا یو قابل غور خبره ده جی اره حواله کې دا خبره کوم چې موږ د جومات ته تکلیف دی موږ ته ډېر دا ویاڼی دا غټ ماشي چې دا د دې نه دا ګندونه جوړېږي دا کوڅه کې زموږ ویاڼی ده هغې کې چې اوبه ولاړې دا څښه اوبه دي د دې نه داسې ماشي ولاړېږي چې د ګوتې قدر ته ماشي دي یو ماشی دومره چې دا موږ وچیچي نو بس بیا د خدای مل شه بس کمیټۍ والا هم په سترګو هم نه لیدلي کمیټۍ والا څوک چېرته راځي هغه سړک هغه غاړه پورې راشي هغه
پمپونو پورې راشي او ورته جارو مارو ووایي او بس وخپېږي نو مطالبه زموږ دا مطالبه ده چې بس دا کمیټۍ ته زموږ دا درخواست دی چې تاسو ته ووایي چې دا د لښتو مختو د دې هغه ورو کړي